أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم زما قرونو الله پاک چې موږ ته دنیا ته الله پاک موږ را لېږلي د څه مقصد لپاره هغه مقصد الله پاک په خپله باندې ذکر کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمایي ما انسانان او پرندیان نه دي پیدا کړي مګر دا صرف د خپل عبادت لپاره نو موږ د الله پاک عبادت کوو دا زموږ د دنیا مقصد دی دنیا ته د راتګ مقصد دی خو چونکې موږ ډېر ناپوه یو په موږ باندې افسوس پکار دی موږ چې کوم دی عبادت پرېښې دی او دنیا ګټل دا موږ مقصود ګرځولې ده دنیا ګټل پیسې ګټل دا موږ خپل مقصد ګرځولی دی او آخرت زمون نه هېر دی عبادت زمون نه پاتې دی ذکر اذکار زمون نه پاتې دي د قرآن تلاوت هغې ته موږ شا کړی الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا الله فرمایي چې چا زما د قرآن عظیم الشان ذکري نه مراد قرآن عظیم الشان نه چا مخ واړو د قرآن تلاوت یې ونه کړو الله پاک وایي د هغې د زندګي او ژوند دا به زه لنډ او تنګ کړم مال حال به سره ښه ډېر وي خو ژوند کې به برکت نه وي پریشانۍ به ډېرې وي غمونه به ډېر وي نو بهرحال دې دنیا ته الله پاک مونږ د څه مقصد دپاره راغلي هغه مقصد د الله عبادت دا به صرف د رب ذوالجلال ځکه د عبادت صرف هغه ځان قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله فرمایي چې تاسو زما نعمتونه شمارل شروع کړئ نو زما نعمتونه به ونه شمارئ مونږ ته یو سترګه وګورو زموږ په دې بدن کې خو روغ جوړ بدن الله پاک راکړی دی مونږ الله ته سوال کړی دی چې الله موږ بدن راکړه نه هسې بیسې راکړی دی د سترګو سوال هم الله ته کړی دی نن دې کړی د یو سترګې کې زموږ علما لیکي په دې یو سترګې کې الله پاک قدرتي 13 لاک کیمرې لګولي دي په دې یو سترګې کې 14 لکه کیمرې په یو سترګې کې لګولي دي دا الله پاک مفت کې راکړي نو الله نه غوښتي دي الله پاک مفت کې راکړي دي نو دا د الله پاک یو نعمت دی د دې نعمت قدرداني پکار ده کنه ده د دې شکریا به ادا وکړو د دې نعمت الله وی لئن شکرتم لازیدنکم کچرت زما په نعمت باندې تا شکریا ادا کړه نو لازیدنکم دغه نعمت د نورم زیات کړو ولئن كفرتم ان عذابي لشديد او كزما د نعمت نا قدر وکړه نا شکر دې وکړه الله وی ان عذابي لشديد زما عذاب پر ډېر سخت زما عذاب تزاد دي زما عذاب ته تیار شه د هر نعمت قدرداني وکړو او د سترګه د دې شکریا سره د دې نعمت قدرداني سره د دې نعمت قدرداني دا ده چې موږ قرآن ته وګورو او علماء ته وګورو او دغه شان اسلامي کتابونه د هغې سټډي د هغې مطالعه وکړو نیکانو خلکو ته به ګورو مساجدو ته وکړو مدارسو ته به ځو مراکزو ته وکړو د سترګې دا سترګه دا انسان ګوره دې ناقدر د دې قدرداني شوه او د سترګې ناقدري څه شي هغه فلمونه کتل یا چې کوم دې په نور پردو زنانو ته کتل دا دې نعمت ناشکري ده نو چې موږ د دې نعمت ناشکري کوو الله به خفه کېږي که به نه خفه کېږي زه به ته یو مثال پېښ کړم ما سره بالفرض والمحال 1000 روپۍ دی او هغه ما دې کس ته چې دا وایي بازار ته لاړ را سودا به راوړې ټیک شو که نه اوس دغه پیسې ما دله ورکړو زه خوشلو کړې زه به دې دته به زه غوسه کېږم که به نه غوسه کېږم سزا به ورکوم که نه چې ما تا نه څه دا در کړې وې دا پیسې او تا پرې وکړل څه سزا به ورکوم که نه نو الله پاک دا سترګې مونږ له دې دپاره راکړ چې د قرآن ته ګوره د قرآن تلاوت پرې کوه نیکانو خلکو ته پرې ګوره دغه شان خپلې مساجد و مراکزو دې ځینو ته پرې تګ کوه اوس که دې دغه سترګې دي او مو ته پرې پردو زنانو ته ګورو یا پرې ډرامې ګورو یا پرې فلمونه ګورو نو الله پاک مو ته سزا راکړي که به نه راکړي مو ته د سزا مستحق کړو که نه د دې نعمت قدرداني پکار ده دغه شان ټول بدن الله پاکو د هغه لاس د دې به خپله شکریا ادا کړو خپله قدرداني وکړو د خپو به خپله قدرداني د دې نعمت به خپله شکریا ادا کړو نیک ځای ته ورپېځو مساجدو ته ورپېځو منځله به ځو رب ته به ودرېږو په دې خپو باندې دا د نعمت قدرداني ده
نو په هر حال تاسو چې دلته کې راغلي یې که نه دلته کې نو په طور تربیت تاسو دلته کې راوستل شوي تاسو ته به دا خلک دا تربیت درکوي تربیت ګوره یو انسان په دنیا کې دا نشه ده نشه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى دا الله پاک فرمایي چې تاسو د نشې په حالت کې یې که نه الله به تاسو ګوره لمونځ ته هم نه ودرېږئ د نشې په حالت کې به مونځ عبادت دی که نه دی نو دا نشه نه ده نشه دومره بدترین څیز دی که نه چې الله چې نشه دې وکړه نو ګوره لمانځه ته به هم نه ودرېږه الله وایي ما ته به نه ودرېږه الله د خپل ځان ته د ولاړ نوم باندې کړي چې نشه دې وکړه ما ته به نه ودرېږي زما عبادت پکې نه کوي مونځ به پکې نه کوي الله وایي دې ته به نه ودرېږي نو چې الله پاک مونږ د دې نه منع کوي نو مونږ خو منع کېږو که نه ټیک ده انسان نه غلطي وشي انسان نه غلطي وشي ګناه وشي دا خو کل بني آدم خطاء هر یو بنیادم نه به خطا کېږي زما نه به کېږي ستاسو نه به کېږي خو چې خطا وشي د هغې خطا د هغې څه ختمېدل خو پکار دي که نه د هغې څه فکر خو پکار چې ما دا خطا وکړه دا زه کوم شي سره زایده کړم او ختم یې کړم نو هغه خطا هغه ګناه ده الله پاک په څه باندې معاف کوي په څه ختموي په توبه باندې او توبه دې ته نه وایي چې بس ما په دوه لګوتې یو او بس یا الله ته توبه دې ته نه وایي رد ته به لاسونه اوچت کړي الله ته به وجاړي که جاړه نه درځي د جړه شکل کې اختیار کا او الله نه سوال وکړه چې ربه ما دا نشه کړې ده الله دا حرامه ده حرامه ده حرامه ده خو ما وکړله ربه ما ته د ګناه معاف الله پاک وایي د ګناه خامخا معاف کوي الله پاک ان الله يحب التوابين الله پاک توبه ویستونکو خلکو سره محبت کوي توبه ویستونکو کوم خلک چې الله د توبه وباسي که نه دا الله پاک ډېر زیات د دې خلکو سره محبت کوي داود علیه السلام لوی پیغمبر تېر شوي تاسو ټولې پېژنئ که هغه ته الله پاک وحی وکړه وی ای داوده وی دا کوم بندګان چې زما نافرماني کوي اوس نشه کول دا حرامه ده که نه الله پاک منع کړې ده که نه پیغمبر منع کړې ده که نه نو اوس چې دا ګناه ده که نه ده نو د الله نافرماني ده که نه ده اوس وی ای داوده دا کوم خلک چې زما نافرماني کوي ګناهونه کوي که دې خلکو ته پته ولګي چې زمونږ رب زمونږ د توبې څومره انتظار ته چې زما دا بنده به ما ته کله توبه وباسي زما دا بنده به ما ته کله رانږدې کېږي که دې خلکو ته پته ولګي زما د انتظار د دې بندګانو چې زه د دې د توبې څومره انتظار کوم وی دې هر یو اندام به جدا جدا چې دې نه به روح لاړ شي ډېر انتظار د وجې نه نو الله پاک زمونږ او د ستاسو توبې تقریبا کله کله ډېرې عجیبه خبرې کوي په دنیا کې الله پاک روح ته تیار دی همغه ته تیار دی ولې همغه ګناهونه دي کوو همغه نشې دي موته یې کوو همغه نافرمانۍ دي د رب ذوالجلال په موته یې کوو ټیک ده که نه همغه ګناهونه دي موته یې کوو نو الله پاک موته سره روغېږي خو موته ورسره نه روغېږي ولې د بني اسرائیلو یو کسو 100 کاله د الله پاک نافرماني وکړله ګناهونه یې وکړل بیا 100 کاله د الله پاک عبادت وکړو او بیا ورپسې 100 کاله بیا د الله پاک نافرماني وکړه د الله پاک نافرماني 100 کاله وکړه بیا رب ته لاس اوچتوي 100 کاله ګناهونه وکړل بیا رب ته لاس اوچتوي وی ای زما ربه وی اوس زه توبه وباسم وی ربه ته به زما توبه قبوله کړې د غیبي آواز ورته راغلی وی ای زما بنده تا 100 کاله زما تابعداري وکړله 100 کاله زما تابعداري وکړله ما ته رانږدې وي نو زه تا ته درنږدې وم او بیا د 100 کاله زما نافرماني وکړه ای زما بنده زه دې هېر کړم هېر نو ما هم د ځانه لرې کړې ما هم هېر کړی وي خو که اوس دې نه بعد بیا ما ته راځي زما بنده او ما ته توبه وباسي نو زه دې بیا هم ځان ته رانږدې کړم زه دې بیا هم توبه قبلوم الله پاک د هر انسان توبه قبلوي دا ستا سوچ په نه کړو چې ما خو نشه وکړله او الله پاک خو زما توبه نه قبلوي پیغمبر علیه السلام یو صحابي راغی دا الله رسول که ګناه رانه وشي وي څوک هم توبه وباسه د الله رسول که بیا رانه ګناه وشي بیا څوک هم بیا الله پاک ته توبه وباسه بیا الله پاک ته توبه وباسه توبه د انسان قبلوي الله پاک خو الله پاک خو هغه انسان سره محبت کوي هغه انسان سره مینه کوي چې څوک الله پاک ته توبه وباسي نو الله پاک ته به ټول توبه وباسو که او د سره به وباسو د هر قسم ګناهونه او بیا خصوصا د دې نشې نه ګوره دا نشه ده نشه چې کوم انسان دا نشې کوي که نه هغه په دنیا کې څه
قدر هم څوک نه کوي. تاسو ته خپله پته کړه د خپل ځانونو د هغه خلک دومره قدر نه کوي. زما یو ورور دی هغه خبره وکړه وی هغه سره یو مزدور او هغه به چرس کړ بیا د چرسو نه توبه وویستله. نو بیا زما ورور ته قصه کړله ما د چرسو نه توبه ولې وویسته زه په یو لاره کې ناست وم د هغه وخت کې ما چرس کړل او یې دوه زنانه را روانې وې د هغې مخونه ښکارو نو چې زه یې ولیدم مخ یې پټ کړو زر یې پټ کړو وی هغه یو زنانه بیا بلې ته وایي چې مخ پلو که دا خو چرسي دي یعنې د چرسي خلک د چرسیانو نه ځانم پرده نه کوي. وی دا خبره ما باندې دونه بده ولګېده د هغه وخت نه ما توبه وویستله اوسه پورې ما چرس نه ایست. د چرسیانو او د پوډریانو دي په دنیا کې څه خلکو ورته څه اهمیت ورکوي نه د سپکاوي په نظر ورته خلک ګوري. ټیک ده که نه؟ خلک چې رښتې له څوک ولیږي نو اول معلومات دي چې دا خو چرس نه شي که چرس کې څوک رشته هم پاره سره ورسي داسې ده که نه ده؟ نو به دا ډېر بدترین څیز دی ښه دا نشه نه ده. د دې نه به انشاءالله توبه وباسو. اوس خو راغلو که نه موږ ازاد یو تاسو دلته کې بند یې بهر نه شئ وتلې ولې د نشې د وجې نه دلته کېږي انګل د چاردیوارۍ کې دلته کې 3 څلور میاشتې بند یې د څه د وجې نه دغه نشې د وجې نه. نو پکار ده چې مونږ دلته کې د یو ګناه د وجې نه او د یو ظلم د وجې نه مونږ دلته کې بندیوال وو. نو دغه ظلم به د خپل ځان نه ختمو کړو نه ختمو دغه ګناه خو به لرې کوو که نه دغه ګناه نه به توبه وباسو که نه. نو که ازاده زندګي د انسان خو ګوره ستاسو وخت کې به بعضې خلکو به کور کې بچي وي ښځې به وي او هغه بچي واړه واړه بچي وي او دغه ګېټ ته به ګوري زما باباجان به اوس راشي زما پلار به اوس رادن نه شي او ما به کلاس پسې نیولې راغلی او پلار بچي ته پته نه پلار غریب دی د بچي چاردیوارۍ کې بند پروت دی بندیوان پروت دی بهر نه شي وتلی. که د بعضې بچو بعضې خلکو به کې بچي وي که نه نو عزتمندو د خپلو بچو د هغې ته لږ سوچ وکړو چې یاره زه چرس کړمه سبا به زما بچي ما ته ګوري زما بچي به هم چرس کوي که زه نشه کومه سبا به زما بچي به غټ شي زما بچي به هم نشه کوي او زما بچي به څه خوري چې زه پیسې ګټم په دغه نشو باندې ورکومه زما بچي به بیا سبا سوال کوي زما ښځه به پردو کورونو کې خدمتونه کوي نو دې څیزونو کې توبه وباسو. صحیح ده که نه؟ الله پاک به د هر انسان توبه د ستاسو توبه هم الله پاک خامخا قبلوي خو چې الله پاک ته توبه وکړي. اخري یو خبره کومه موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی او ډېر زیات خلک کلیوال ته ډېر زیات تنګ وو ډېر زیات ظلمونه به یې کول کلیوال ته تنګ وو. نو هغه کلیوالو خلکو هغه سړی د خپل کلي نه وشړه یو غریزې علاقې ته یې وشړه چې ته به نور دلته کې نه راځي. نو بیا څه وخت پس موسی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه چې زما پیغمبره لاړ شه په هغه تنکي ځای کې زما یو دوست دی. څوک دی؟ زما یو دوست وفات شوی دی او قوم د ځان سره کړو د هغه زما د دوست جنازه وکړه. موسی علیه السلام خپل قوم ځان ته الله حکم موسی علیه السلام خپل قوم ځان سره کړو او لاړو. کله چې لاړو سړی یې ولیدو مړ پروت دی چې ویې لیدو موسی علیه السلام ډېر حیران شو او د کلي خلک هم ډېر حیران شو. دا خو هغه سړي دي چې کلیوال ته ډېر تنګ و کلیوالو راشړلی دی او کلیوالو باندې به ظلمونه کول او خلکو راشړلی دي. دا خو هغه سړی دی او اوس الله پاک ما ته وحی کړي چې زما د دوست جنازه وکړه. رب ته لاس وستې ربه په دې راز باندې مې پوهې کړه الله دا راز دی. دا خو هغه سړی دی چې کلیوالو ته نه ډېر زیات تنګ و کلیوالو د کلي نه راشړلی دی او تاسو ما ته وحی وکړه تا راته وحی وکړه چې زما د دوست جنازه وکړه. الله په دې کې څه راز دی؟ الله پاک ورته وحی راولېږي ای زما پیغمبره ای موسی وی دې سړي ما ته توبه ایستې ده او داسې په اخلاص باندې توبه ایستې ده په اخلاص د زړه د اخلاص نه توبې ایستې ده که چېرته دغه توبه دې بنده د ټول انسانیت دپاره ایستې دي ټولو ګناهونو ته یې ورسره معاف کړي ټولو ګناهونو. نو الله پاک یې توبه وویستله او تمام ګناهونه الله پاک معاف کړل او بیا هغه پیغمبر ته الله پاک وحی کوي. الله پاک بیا دغه بنده ته خپل دوست وایي ولې الله پاک یې توبه وویستله. نو الله پاک ته به توبه وباسو وخته که نه الله پاک په هر وخت کې توبه وباسو. یقینا توبه ویستونکي خلک دا د الله ډېر خوښ دي. نو تاسو دا وغواړئ چې الله پاک دې موږ سره محبت وکړي الله پاک دې موږ سره مینه وکړي الله پاک ته موږ ګران شو خو هم ده الله پاک ته به توبه وباسو. نو سره به توبه وباسو د دې نشې نه
دا نشه دا د ډېرو ګناهونو جرړه ده چې نشه دې وکړه که نه نو انسان بیا مور او خور هم نه پېژني داسې ده که نه ده لکه الحمدلله موږ خو نه دي کړي تاسو ته پته تاسو ته پته لګي نه دي نو انسان بیا مور او خور هم نه پېژني نه جومات او مدرسه پېژني نه انسانیت پېژني د یو سیز د بیا نه خبر ولې نشې سره د انسان عقل دار شي بیا چې په کومه باندې ورځي په کومه ګناه ورځي نو هغې ته بیا سوچ نه کوي په هر شي باندې بیا ورځي نو دا نشه ده د ډېرو ګناهونو جرړه ده نو دې نه به توبه وباسو که موږ د نشې نه توبه وویستله نو انشاءالله موږ به زنا طرف ته نه ځو موږ به غلا طرف ته نه ځو او موږ به د نورو خلکو د سپکاوي کولو طرف ته نه ځو د نورو خلکو د نورو مسلمانانو سپکاوي به موږ نورو تاسو نه کوو خلکو زمونږ الله پاک هم زمونږ هم قدر کوي الله پاک هم زما قدر کوي او خلک هم زما قدر کوي وایي دا هغه سړی دی چې د نشې نه توبه ایستله او اوس نیکعمله دی ټولو ته زه دا یو درخواست کوم چې دې نشې نه توبه وباسي خو هم دا او کله چې د دې چاردیوالۍ نه پاس دی که نه چاردیوالۍ نو خامخا تبلیغ کې وخت ولګوئ چې تبلیغ کې وخت ولګو دا د زه یقین سره وایم الله پاک هم د دې ګناه نه انشاءالله مکمل واړو تبلیغ کې به انشاءالله وخت لګوي خوښ هم ده که نه او ذکر اذکار تاسو خدای کله کله فارغ هم یې خو کوشش کوئ که نه کوشش چې دا ګانې بجانې چې دا ډېرې نه اورېدې پسې بیانات اورې نو انسان کې دا ډېر اثر کوي صحیح ده او زه ته یو څو وظیفې ښیم دا به خامخا کوئ صحیح ده اسانې وظیفې دي دا به انشاءالله خامخا کوئ یو به لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم تاسو ټول وایئ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا به ځانله په تسبیح کې پیدا کړي تسبیح یو سل یو پېره به دا خامخا وایي زیات هر څونه وایي خو کم به نه وایي صحیح ده که نه او خیر دی قاري شکل راځي هغه ته موږ ووایو هغې به تیار دي دا اسانه ده که نه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم د دې وظیفې یو فضیلت درته وایم که نه حدیث کې راځي دا د دې وظیفې متعلق حدیث مبارک کې راځي د دې وظیفې د دې دومره برکات دي که نه دومره فضیلت دي دومره قوت دي په دې وظیفه کې چې د یو کم سلو بیمارو لپاره دا علاج دی یو کم سلو بیمارونه به د الله پاک ساتي چې دا وظیفه کې د څونه بیمارونه د ناوې بیمارونه به د الله پاک ساتي او د ټولو نه پکې وړه بیماري څه شی دي غم هم ورته غټه بیماري ښکاري هی که نه او حدیث مبارک کې د دې وظیفې متعلق دا پکې وړه بیماري دي نو غټې به دا څونه بیمارۍ د دغه ټولو بیمارونو به الله پاک غم هم راته الله پاک ساتي د ډېرو بیمارونو به الله پاک هم ساتي یو د دې وظیفې یو دا برکت دی چې د انسان مانځه ته زړه نه کېږي که نه مانځه ته چا زړه نه کېږي دا وظیفه دې کوي مونځ بیا ډېر په اطمینان سره او ډېر د زړه د اخلاص سره بیا الله ته درېږي مونځ به کوي ټیک ده او بل چې یو انسان ګناهونه کوي او وایي چې زه د ګناه نه بچ شم دا ګناه نه د ګناه دا چې انسان کې د ګناه کې ډېر خوند وي ولې دا خوند پکې څوک چې دا پکې شیطان اچوي شیطان په موته به ډېر کوشش کوي صحیح ده د شیطان نه پناه غواړو نو چې کوم انسان ګناهونه کوي او دی وایي زما یې د ګناهونو نه زړه موړ شي زما یې د ګناه نفرت پیدا شي نو هغه د دغه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وظیفه کوي الله پاک پرې د هر قسم ګناهونو نه ساتي نو د دې څیزونو صحیح ده یو دا وظیفه او بل به د درود شریفو کم از کم 200 پېرې به خامخا وایي څونه 200 پېرې چې هر یو درود شریف یې صلی الله علیه وسلم دا درود دا وایه چې هغه اوږد درود چې هغه نه ورځي د مانځه والا بهترین درود هغه چې هغه وایي خو که هغه نه ورځي صلی الله علیه وسلم درود شریف چې کوم انسان وایي که نه د دې متعلق حدیث مبارک کې راځي روایاتو کې چې کوم انسان د درود شریف اهتمام کوي که نه نو د مرګ نه مخکې ورته په خوب کې پیغمبر علیه السلام هغه راځي نو تاسو دا غواړئ چې موږ د پیغمبر زیات په خوب کې وکړو څوک یې غواړي ټول غواړئ که نه نو انشاءالله د درود شریف اهتمام به کوم کوي درود شریف په خامخا وایو صحیح ده دوه وظیفې شوې او درېیم نمبر استغفار به وایو استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به روزانه 1000 پېرې وایو ټایم خو د سړی که نه نو څومره پېرې به دا وایو 1000 پېرې به خامخا وایو